نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم. حکم وصیت کړو په دې ملت باندې او په دې عقیده باندې ابراهیم علیه السلام خپل زامنو ته او یعقوب علیه السلام ورته وایي بچړو بشک الله غوره کړی تاسو او ستاسو لپاره دین اسلام غوره کړی دی. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ممړه کېږئ مګر په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان دي. سورة بقره آیت نمبر 132. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما نه دي پیدا کړي پیریان او انسانان مګر د خپل بندګۍ لپاره. سورة زاریات آیت نمبر 56. نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک عمل کوي او په هغې باندې زموږ طریقه نه وي، سنت نه وي، امر نه وي، نو هغه طریقه مردوده ده او هغه بدعت دی. عبادت دلته څو خبرې دي مختصر غوندې هغه زده کوي. یو ته عبد وي، یو ته عابد وي، یو ته معبود وي، یو ته عبادت وي. دا څلورونه خبرې چې یو ځای شي نو دې نه عبادت شرعي جوړ شي. عبد بنده ته وي، عبد عاجزۍ ته وي، چا کې چې عاجزي وي نو هغې ته عبد وي. او الله تعالی د عبد صفت کړی دی او د عباد صفت یې کړی دی. عباد الرحمن حکم هم چې کړی دی بنده ته یې کړی. یا ایها الذین آمنو ایماندار نه پس بندګي وکړئ. یا ایها الناس اعبدوا. نو بنده به ځان پیژني. کله چې بنده ځان نه پیژني نو دی عابد نشي جوړېدی. ځان به وپېژني چې زه یو عاجز یم، یو کمزور یم، چا پیدا کړی یم، مخلوق یم، محتاج یم، پوره نه یم، باقي نه یم او فاني یم. نو چې کله د ځان وپېژندلو چې زه یو عاجزه بنده یم او یو کمزور مخلوق یم او باقي نه پاتې کېږم، فاني کېږم، به دنیا نه منتقل کېږم، نو د ځان وپېژندو. ځان یې چې وپېژندو نو دی به اوس د چا خامخا بندګي کوي. هر څوک به د چا بندګي کوي په یو طریقه باندې. څوک د ګټو لوټو بندګي کوي، نو څوک د انسانانو پیریانو بندګي کوي، څوک د خواهشاتو بندګي کوي، څوک د شیطان بندګي کوي، څوک بوتانو ته سر ښکته کوي پورته کوي، او څوک په انسانانو کې ځان له داسې خلک ونیسي چې د هغوی بندګي کوي. او د داعي کار دا دی، صحیح داعي چې هغه د مخلوق د بندګۍ نه خلک وباسي. اخراج العباد عن عبادة العباد الى عبادة الله. د قرآن کارم داره، د حدیثو کارم داره، د پیغمبر کارم دا او صحابه او تابعینو کارم دا او د داعی او د مسلمان کارم داره چې دی به د مخلوق د بندګۍ نه سړی وباسي او خپل ځان به وباسي او د الله بندګۍ ته به داخلېږي. نو دی به هر چا بندګي کوي، نو دغه بندګي کوونکي د څه وایي؟ عابد وایي. د چا چې خلک بندګي کوي هغې ته معبود وایي. د بندګۍ دپاره همیشه دپاره
چې څوک د خپل سوچ مطابق بندګي کوي نو هغه وایي چې له ټولو نه اوچتي او زما نه اوچتي ته به هغه بندګي کوي. دا د عقل تقاضا ده چې عقل دته دا وایي چې رستانه اوچتي ته به هغه بندګي کوي. لیکن عقل به دغه ځای کې نیمګړی دی چې وروسته به سوچ نه کوي چې ښه ستا په سوچ کې چې کومه اوچت دی که رده نه اوچتي بیا د هغې بندګي پکار ده. دا بیا پرېښودل پکار دي. بیا چې د دغې نه اوچتي د هغې بندګي پکار ده. بیا چې د دغې نه اوچتي د هغې بندګي پکار ده. لکه اوس د ټول مخلوق ټولو نه اوچت چې پاک خلق دی چې د هغوی نه بلکل هغه معصوم دی او بلکل د هغوی نه خواهشات هم پکې شته دی او د کبایرو نه او د دې غټو ګناهونو وړو ګناهونو نه محفوظ دي نه پیغمبران دي. او چې د ګناه پکې د سر نه سوچ او فکر او طاقت نشته نه فرشتې دي. او د فرشتو عصمت د پیغمبرانو د عصمت نه لاندې دی. د هغې وجه دا ده چې په فرشتو کې خواهش نشته او په پیغمبرانو کې خواهشات شته. د دې وجې د خواهشاتو سره ځان ساتل د ګناه نه دا ډېره اوچته بندګي ده. د هغې بندګۍ نه چې سړي کې څه طاقت نه وي خواهش نه وي ځان له ګناه نه ساتي. د هغې چې په فتنو کې او د فتنو نه ځان ساتي او د فتنو کې د واقع کېدلو د فتنو د کولو طاقت هم پکې او دې ځان وساتي دا اوچته بندګي ده. خو چې یو سړی دی هغه په فتنو کې هم نه دی او د فتنو د کولو د ګناه د کولو طاقت هم پکې نشته دی او دې سوچ کوي نو دله به الله ثواب ورکوي خو هغه شان دي نه. نو د فرشتو عصمت او د ګناهونو نه ځان ساتل د پیغمبرانو نه لاندې دي. ولې د پیغمبرانو کې طاقتونه دي فرشتو کې دغه طاقت نشته. نو دا ټول د پرېښودله مخلوقات فرشتو ته ورسېدل پیغمبرانو ته ورسېدلې. اوس دا پیغمبران هم چې دی دا محتاج دي او دا هم خالق ته خپل خالق ته محتاج دي چغې وباسي. نو پیغمبران هم پاتې شو فرشتې هم پاتې شو په بندګۍ کې. نو بندګي ورسېدل چاته الله ته. نو دا د عقل تقاضا هم ده او دا د شریعت تقاضا هم ده چې معبود خپل پیژنې معبود برحق یو الله دی. دا څلور خبرې چې کله جمع شي چې بنده کله ځان وپېژني دی بندګي کوي دی خپل معبود وپېژني دې ته عبادت وایي. نن موږ خپل ځان نه دی پېژندلی د دې وجې نه بندګۍ پته هم نه لګي. خپل معبود هم صحیح نه دی پېژندلی. معبود برحق چې هغه د ته خالق وې نو مالک په ورته هم وې چې رازق ورته وې نو خالق په ورته هم وې. لکه فرض که یو الله تعالی سړی مني خو یاره زه یې منم خو رازق یې منم نور یې نه منم دی الله نه مني دروغ وایي کافر دی. رازق یې منم او خالق یې نه منم نو دې سره کافر دی. رازق هم منم خالق هم منم خو زه مالک نه منم هم مسلمان نه دی. یو سړی وایي زه خالق هم منم رازق هم منم مالک هم منم حاکم یې نه منم هم مسلمان نه دی. مونږ په خپل ایمان باندې لږ سوچ کوو. خالقیت داسې شی دی چې دا خالق نه چا انکار نه دی کړی. یو خو هغه خلق دی چې هیڅ نه مني نه عرش مني نه فرش مني نه الله مني نه فرشتې مني هېڅ شی نه مني نه جنت جهنم مني هغه پرېږدوه چې کوم یې مني نو خالقیت نه چا انکار نه دی کړی. هر سړی وایي چې دا هر څه الله پیدا کړي دي خو لیکن د دې په منلو کې چې ته وایي چې الله خالق دی که نه نو ستا نه څه ځي او نه راځي د دې نه هم چا انکار نه دی کړی نه مکي مشرکانو چې الله رازق دی رزق ورکوي نو ته له رزق درکوي ستا نه څه ځي راځي نه او په دې کې چې الله مالک دی نو اختیارات دا هم د الله وي. نو په هغې کې خلقو چې تقسیمات کړي دي بعضې اختیارات انسانان له ورکړي دي بعضې پیریان له ورکړي دي بعضې فرشتو له ورکړي دي بعضې ګټو لوټو له ورکړي دي او بعضې الله له ورکړي دي. خو لیکن دا کم خلک خو د دې نه اخوا چې کم یو ټکی دی نو هغې ته هېڅ څوک تیار نه دي. تاسو په خپل سینټ کې د هندو تقریر اورېدلی د هندو سینیټر نه هم دی اورېدلی. د هندو سینیټر یعنې زما د اندازې مطابق زه خو چې پر هغه سینټ کې کومه سینیټران ناست دي دا د ځان مړه کي
خودکشي دی وکي چې سنیټر ورته وایي ستا نیم بجټ چې کوم دی دا د سود په بنیاد باندې جوړ دی. زه هندو یم، تاسو مسلمانان یئ، په قرآن سورت بقره کې دا وایي او په فلانکي کې دا وایي، آیتونه ورته وایي ټیک ټیک آیتونه. ستاسو هغه وزیر اعظم هم غلط وایي، وزیر اعظم او صدر خو زما خالي چې د کلمه هم زما مخکې نه ده ویلي. صدر خو چې د کلمه او بسم الله هم نه ده ویلي، دا به له ورځي که نه ورځي؟ او ټیک آیتونه وویله، ترجمه وکړه، او بیا ورته وایي چې قرآن وایي او پیغمبر حدیث بیان کو ورته، رواه مسلم او حدیث نمبر 1748 نمبر په کې هم وایو چې پیغمبر د سود په باره کې څه وایي. لیکن ستاسو یو تیر شوی وزیر اعظم شیخ الاسلام والاسلام نوم ول ورکړي لقب د عمرو تندر، هغه د سود خلاف چې سپریم کورټ ته تللی د سود په حمایت کې. نو پازنو بحرب من الله و رسوله دا څوک شو؟ پاکستان کې کوم وزیر اعظم تللی؟ د دغه وزیر اعظم صفت خلق کوي او هغه د سود په باره کې تللی دی چې سود نه بغیر نظام نه چلیږي. کنه اسمبلی تقریبا ټول پاس کړو تللی و که نه؟ او ورته ویلو ته د سود د نظام نه دی، د دې بجټ نه وباسه، زه اوس اسلام قبلوم، اوس اسلام قبلوم. دا تاسو څنګه مسلمانان یې؟ دا مسلمانی ده، شرک پکې جایز دی او مسلمان دی او لیډر دی او قبر ته سجده کوي او دا زموږ لیډر دی. دا تا گنج بخش او بر امام ته ځي او تندی چې کوم دی نو سولی هلتي او دا زموږ وزیر اعظم او صدر دی او دا زموږ د پارټۍ مشر دی، دا لیډر دی. د سود نظام غواړي او دا لیډر دی. د سود د پاره منډه وایي، دا لیډر دی. د فحاشۍ او ریانې د پاره منډه وایي، دا لیډر دی. دا څه دي؟ نن مونږ هغه هندو پیل کړو وایو باسې دې سود زه اوس اسلام قبلوم، دا نظام نه چلیږي. نو دا خو تا خالق منلی دی او رازق دی منلی او مالک دا خو مشرکانو منلی دی. صورت انعام وګور. لیکن وړاندې حاکمیت هیڅوک نه مني، 1% پاکستان کې نه مني. دا مازګزار دا 15 وخته مونځ چې کوي او دا پلکاو لکاو چې کوي اجتماعګانې دي، حاکمیت نه مني. ته ورته اوس وایې حاکم په کار دی، قانون په کار دی که نه؟ قانون به څنګه نافظ کېږي؟ خلک به په خپله ښه کېږي؟ خلک ښه شو 70-80 سال چې کوم دی نو کار وشو نو تا خلک ښه کړه، ورځ په ورځ چې کوم دی قانون ماتېږي. قانون نشته دی، نه قانون حاکمیت ته مني. نو ما تا خپل ځان نه دی پېژندلی. کله چې سړي ځان وپېژني زه بنده یم، دا یو زه عابد یم، دا یو زما معبود برحق یو الله دی، دې ته عبادت وایي. او معبود چې دی وپېژنده دا زما خالق دی، زه یې د نشته کړی یم، دا زما رازق دی، ما له ډوډۍ را کړې ده، دا زما مالک دی. زما اختیارات د غم، د ښادۍ، د خوشحالۍ، د بیمارۍ، د صحت، باران، یخني، ګرمي، دا اختیارات ټول هغه سره دي. مالکیت یې ومنو. و د هغې نه پس چې کوم دی تا حاکمیت ومنو چې د الله قانون به منم. مونځ کومه چې الله راته وایي، زکات به ورکوم الله راته وایي، حج به کوم الله راته وایي، نو روژه به نیسم الله راته وایي، جهاد به کوم الله راته وایي، نو حدود به نافظ کوم الله راته وایي، مونځ کوم الله راته وایي، دا مني، زکات نه ورکوم. عمره کوم الله راته وایي، دا مني، زکات نه ورکوم، پردي حقوق نه ورکوم. حج مني الله راته وایي، لیکن نور چې کوم دی قوانین نه منه. نو څنګه ته مسلمان یې چې ته په الله کې دا څلور خبرې تعالی نه درتلې؟ قسم دی که ته په قبر کې مر ربک جواب ورکې. د مر ربک جواب هغه سړی ورکوي چې خپل رب پېژندلی وي چې زما رب دی، معبود دی، خالق، رازق، مالک او حاکم دی. ګناهګار مسلمان ځان له شی دی، ګورې عقیده ځان له شی دی. سړی ګناهګار دی خو دی که نه، یو نه منل دي یو نه کول دي. نه کول ځان له شی دی، نه منل ځان له شی دی. نو کله دا دې وپېژندله
نو ته صحیح بندګۍ کې رالی. لہذا څو خبرې شوې، دا څلور خبرې 1 نمبر خبره وپېژنې. یو عبد وپېژنې. عبد څه ته وایي؟ بنده ته چې په عاجزانو کې عاجز وي. عابد چا ته وایي؟ د دغې بنده کولو ته وایي څه چې کوي. معبود دې ته وایي چې ته چا دپاره څه کې، او دا درې واړه چې راجمع کې دې ته عبادت وایي. دا یوه خبره شو. دویمه خبره دا ده چې عبادت دو قسمه دی. یو داسې عبادت دی چې هغې ته عبادت تشریعي وایي، هغې ته عبادت ته کول وایي. عبادت تشریعي او عبادت ته کولو دې ته ویل کېږي چې یو سړي دا مطالبه قرآن او حدیث کړی دی چې دا کار داسې وکړه، نو ته به یې زده کې. لکه تا ته اقیموا الصلاة، نو اوس به مونځ یې زده کې. د دې دپاره به مونځ یې زده کې، د ملا نه، د مفتي نه، د کتاب نه، د څه نه، چا نه به زده کې. او په هغې طریقه باندې به مونځ کې. صلو کما رأیتموني اصلي. دې ته عبادت تشریعي وایي، دې ته عبادت ته کولو وایي. زمونږ کار دا دی، کم کار چې د کولو دی، کم کار چې زده کولو دی، نو هغه نن سبا خلک چې کومه دی نو هغه نه زده کوي او نه یې کوي. لکه اوس فرض که تا نه اعتراض دا خلک کوي ستاسو دا نن سبا دا تعلیم یافته طبقه د جاهلان چې ورته وایي، یاره جي دا تقدیر څه شی دی او دا خو داسې چل دی، قبر عذاب پکې کوم ځای کې دی او بعض بعد الموت چرته دی او قیامت چرته دی. نو چې کوم د کولو خبرې دي هغه نه زده کوي. تپوس دې وکړه چې مونځ څه ته وایي؟ مونځ به یې زده کوې. روژه به څنګه نیسې؟ روژه به یې زده کوې. حج به څنګه کې؟ حج به یې زده کوې. عمره به څنګه کې؟ عمره به یې زده کوې. جنازه به څنګه کې؟ جنازه به یې زده کوې. جنازه خو خواصو هم نه ورځي. ها خواصو چې د مدرسې شیخ القرآن او شیخ الحدیث لقب ولا طالبان ورکړی دی، د غولو نه کباب جوړی هغې طالبانو. هغه هم چې جنازې ته مخکې شي نو جنازې چل ولا نه ورځي. جنازې چل ولا ځکه نه ورځي چې کوم کار پیغمبر کړی هغه شانتي به کوي. ولا پیغمبر جنازې نه دي کړي. زه نو پیغمبر څنګه جنازه کړله؟ ته یې وښیه په یو کتاب کې، دا خپله جنازه وښیه. دا په کوم کتاب کې دی چې پیغمبر داسې جنازه کړې ده؟ زه خو چې کوم جنازه خو تا ته په 20 کتابونو کې ښودی شم، ته یې وښیه. تا ته خو نه درځي. کم شی د زده کولو دی، په هغې څوک سوچ نه کوي. لہذا یو عبادت دی د زده کولو هغې ته عبادت تشریعي وایي، هغه به زده کوو. بل عبادت دی هغه ته وایي د منلو، هغې ته عبادت تکویني وایي. د منلو عبادت دا دی چې اوس تقدیر دی. زه ستاسو نه تپوس کوم چې په تقدیر باندې به الله ډېر ښه پوهېږي چې الله لیکلی دی، او که مخلوقات به ډېر ښه پوهېږي چې الله تعالی د تقدیر وضاحت نه دی کړی. خو دې مطلب دا دی چې دا د انسان د عقل نه بالاتر خبرې دا نشي زده کولی. په تقدیر باندې به رسول الله ډېر ښه پوهېږي، که ته به ډېر ښه پوهېږي. نو رسول الله خو د تقدیر په باره کې تپوس شوی دی، نو هغه ته عمل کوئ. ستاسو عقل دا نشي منلی. نو تقسیم په کار دی چې وضاحت یې هغه کولی، او که نه یو اسلامي سکالر دی او که کالر دی هغه به یې کوي. اسلامي سکالر دی که اسلامي کالر دی او که ډاکټر دی او که پروفیسر دی او که شیخ دی، دی په تقدیر باندې باس کوي او د ځان نه د پالتو بکواس کوي. نو چې دی ښه پوهېږي په باس باندې، که پیغمبر به ښه پوهېدو. پیغمبر خو نه دی کړی، خلک منې کړي. عبدالله ابن عباس حدیث. بیا صحابه به ډېر ښه پوهېدل، او که تابعین چې کومه دی دا ښه پوهېدل، او که تبه تابعین ښه پوهېدل، او که موږ ښه پوهېږو. دا یاد ساتئ، دا عبادت تکویني دی. دا تحقیق به نه کوې، دې به سوچ نه کوې، دا به چا نه تپوس نه کوې، دا به داسې منې. تاسو ته پته ده څوک چې د چا سره ډېر بې اختیاره عشق کوي، مینه کوي که نه، نو هغه ورته وایي دلتې راشه. ولې درشم؟ هغه ورته وایي چې کښېنه درځېږي. ته عاشق دی، ستا محبت نیمګړی دی. تا اوسه پورې زه ونه پېژندلم چې زه تا ته کومه کار کول ویم، زه تا ته وایم چې هلکه پلانکې داسې وکړه داسې وکړه، هلتې لاړ شه، دغه وکړه دغه وکړه. دا د کولو خبرې دي، بعضې د منلو خبرې دي. زه تا ته وایم چې راشم، ته به سیده راځې. زه تا ونه پېژندلم. نو چې تا معبود تا ته وایي چې دا باندې ایمان نه وړئ،
تپوس یې مه کوئ او ته وایې چې ولي نو دې مطلب دا دی تا خپل معبود نه دی منلی د معبود سره دې مینه نشته د معبود سره دې حقیقي محبت نشته دی په دې وجه باندې عبادت تکویني عبادت ته منلو دی چې تا ته الله او رسول وایي په تقدیر باندې ایمان نه وړه ته وایې چې آمنا وسلم عذاب قبر باندې ستا ایمان نه وړه عذاب قبر آمنا وسلم بعض بعد الموت باندې ایمان نه وړه بالکل زما ایمان دی جنت شته ولاو زما ایمان دی چا ویلی دی معبود ویلی دی چا ویلی دی د معبود استازي ویلی دی رسول الله ویلی دی وړاندې چې کومه دی د هغوی په هره خبره زما یقین دی 100% او هغې باندې 100% زما سره مینه ده او زما ورسره مینه ده چېرته هم داسې خبره نه شي کولی زما په شان کې چا زما لپاره تاواني هغې کې به تاوان نه خو چې کله وویلی ټیک ده تا باندې زما اعتماد دی بس چې تا کړي دي که نه په انسانانو کې خلک چاته وایي تا زما اعتماد دی چې کله وضاحت هم ورته کوي ضرورت نشته وضاحت ته بس په خپل معبود باندې به داسې مینه او دغه شانت ایمان نه راوړې نو هله به ایمان یي نن زموږ په خپل معبود باندې داسې ایمان نشته بیماري راشي قسمت پې خراب دی مړی وشي ټول د سیر نه چې کومه دی نر ښځې ټول چغې وباسي ډراره جوړ کړي بدعاتو لکه تاسو هم چې کومه دی دریمو کې تاسو مو سخته شوئ یې نن درېیمه ده خو صفا وایي خلکو نه تنګ شوي وي ایسته پاسې سیده ځئ په خپله ځئ که نه درېیمې کې به کیسه ده وایي داسې بدعت هم شروع کړی دی دا خو بدعت دی درېیمه پکې اثر نشته یې نه د 3 ورځو پورې صرف د تعزیت یو خبره ده چې خلک کیني راځي به کیني به روزانه تلو ته هم ضرورت نشته چې هر سړی یو خلک راسي راځي ماسخوتن به لاړ شو دا یو د څو وزګارخیل دي که نه په دې ستاسو به د خال زورمنډۍ کنډرو بر کلي به دې ټولو کې وزګارخیل ماسخوتن مونځ به شوی او بیا به خر ناوخته ډقېږي او راډقېږي هلتې به راشي دا بکواس پکې هلتې به ناستي خلک به تنګ کوي دا تا د چا ویلي دي بس کې دي او دا راماسخوتن دا تک تاسو سره شروع کړی دی خامخا راماسخوتن تعزیت له ځئ فرض کړی دی دا هم بدعت دی بس خو لاړې جو ورشه ډېر رشته دار دی جو خوا دې ورسره کښېنه ډېر دوست او ملګری دی ورسره کښېنه نو دا پکې ماسخوتن تله پکار دی خامخا جي ماسخوتن بیا غوبل لا جمع شي ټول ناسي بیا په درېیمه کې بیا غوبل مولیان پکې هم خوشحاله دي ټول هم پکې خوشحاله دي مولا یې ورله اغوستی تقریر وکړ مولا دا نه وایي چې ولې تقریر وکړم څه چل دی ولې دا سنت طریقه ده پیغمبر کړله صحابه وکړله تابعینو کړله تبه تابعینو کړې ده په فقه حنفي کې ده په څه شي کې ده چې ته درېیمې له ځې سم بندګان جوړېدل پکار دی دا بندګي دا نه چلېږي لنډه خبره ما تاسو ته وکړه څو خبرې مې وکړې دا یې زده کوئ اوله خبره دا ده چې 4 خبرې کله موجود شي دې ته عبادت وایي اول به تا خپل ځان پیژنې بنده عبد زه بنده یم څنګه بنده شیطان بنده نه بنده نه خو د شیطان بنده د انسان بنده نه ته چا پیدا کړی خپل معبود پیژنه نو تا بنده شوې د چا بندګي کې سوچ دې کړی د چا بندګي څه ته وایي صرف سر ښکته کولو ته وایي بندګي د چا خبره منل بندګي د چا قول منل بندګي د چا فعل منل بندګي چا ته سر ښکته کول بندګي د چا نه غوښتله بندګي د چا خبره په ټولو خلقو باندې د الله په خبره او د رسول په خبر باندې اوچتول بندګي تاسې نه اوچتوئ تاسو د خپل د ګمراه فاسقانو فاجرانو لیډرانو دپاره څومره دلایل پیش کوئ ها 1 نمبر د فسق نښه پکې ده ګیره خرول 1 نمبر د فسق نښه پکې ګیره خرول یو ګوره دی خپل مشرانو ته دي دته څنګه ته بزرګ وې دا خو دې فاسق 1 نمبر همیشه خرئ 15 وخته مونږ نه کوي 15 وخته مونږ نه کوي چې خیراتي عمرې د حکومت په پیسو کوي دا څنګه د دې خبره ته منې خپله بندګي وپېژنه چا باندې چا خبره منې څنګه منې په څومره معیار کې منې څومره مرتبه وله ورکې دې ته عابد وي او بیا د چا بندګي کې هغه معبود عقل هم دا وایي چې د هغه چا بندګي به کوي د هغه نه اوچت بل نه د الله نه اوچت څوک نشته
د پانی څوک بندگی نه کوي، د باقی بندگی کوي. الله باقی دی، موږ ټول مخلوقات سره د پیریانو، د انسانانو، د فرشتو، دا ټول پانی دي. دا درې واړه چې دې ته سوی دی ته عبادت. دویمه خبره چې عبادت تشریعي د کولو، عبادت تکوینی د منلو. عبادت تشریعي دی ته وایي چې تا ته الله حکم کړی دی، پیغمبر ته حکم کړی دی، د هغې پیغمبر طریقه ښودی، په هغې به ځان پوه کوي. نر به هم ځان پوه کوي، ښځه به هم ځان پوه کوي چېرې چې دا کار څنګه وکړو. غم راغلی دی چې د غم کې تعزیت څنګه وکړو. خادي راغلی دی د خادي په څنګه طریقه وکړو. زما بچی شوی د عقیقه میخه پکې حلالوم، عقیقه مې کېږي که نه. خیرات کومه په چرګانو باندې، په عقیقه کې کېږي که نه. عقیقه په اتمه ورځ کومه نو کېږي که نه. تپوس پکې ځان به پوه کې. مونځ کومه څنګه به کومه. صلات تسبیح کوم څنګه. دې ته عبادت تشریعي وایي د کولو. دا به زده کوو، په دې کې به تحقیق کوو، په دې کې به تفسیر کوو، په دې کې به تپوس کوو، په دې کې به یو مولانا د سل نه تپوس کوه. دویم عبادت ته هغې ته وایي تکویني. د کولو عبادت نه دی، د منلو عبادت دی. الله منم، تحقیق به نه کوې. عرش منم، تحقیق ته ضرورت نشته. الله په عرش باندې دا منم، دې تحقیق ته ضرورت نشته. لوح محفوظ منم، تحقیق ته ضرورت نشته. تقدیر منم، تپوسون ته ضرورت نشته. قبر عذاب منم، بعض بعد الموت منم، جنت منم، جهنم منم، حساب کتاب منم، پولیس فراق منم، مهور منم، غلمان منم. دا مالداري نه دي. په دې باندې زما ایمان دی. دا زما بندګي ده تکویني. دا به زده کړو. نن دا دو خبرې زده کړو. د بدعاتو نه ځان ساتئ. عقیده توحید د شرک نه چې پاکه نه وه، عقیده برباد. عمل چې کله د ریاکارۍ او د بدعت نه پاک نه وو، عمل برباد دی. عقیده شرک ختمی او عبادت او عمل دا ریاکاری او بدعت ختمی. لہذا خپل اعمالو کې عقیده کې وګورو چې شرک خو پکې نشته دی، او خپل عمل ته وګورو، عبادت ته وګورو چې بدعت خو پکې نشته، د سنت خلاف ورزي خو پکې نشته دی. عرب خلک وایي که نه ډېرې کمۍ به پکې وي. دا یو خبره یاد ساتئ. مونږ هم پرې ډېر تنقید کوو، بعضې ځایونو کې ډېرې نقصانات به پکې وي، خو دوه خبرې به یې منې. یو عقیده 1 نمبر د شرک نه پاکه ده، او یو عبادت 1 نمبر چې کوم دی د بدعت نه پاک دی. دا هغوی په عقیده کې شرک د عرب به ناستې دلته ډېر ښه ناست دي. دوی ته پته وي جاهل عربي نه تپوس وکړه هغه موحد دی. د جاهل عربي نه تپوس وکړه هغه هم چې سنت موافق زندگی تېروي. ګناه کول ځان له شی دی، خو دا عقیده منل ځان له شی دی. ګناهګار به وي، لیکن مونږ دلته مونځونه ډېر کوو، روجې او زکاتونه او څه، لیکن عقیده د شرک نه پاکو او عمل د بدعت نه پاکو. زموږ په اعمالو کې بدعات دي، ریاکارۍ دي، دې نه ځان ساتل پکار دي. الله دې موږ صحیح عابدان جوړ کړي، الله دې زموږ عبادت برابر کړي، الله دې مونږ خپل معبود طرف ته توجه پیدا کړي، محبت الهي دې الله په مونږ کې پیدا کړي. او د چمګاون علاقه کې څوک پاتې شوي دي الله ټولو بخښي، څوک بیماران دي الله له شفا ورکړي. ومان البلاغ.